په وجود دا دانې هم پکې راځي او سپونه هم پکې راځي. ما ته به چټونه نه لګي چې دا او دا او دا بس ما راته خبره خلاصه کړه. مطلق د څرمنې دمونه خو منې ملاول او که نه او که نه زمانه بدله ده. ښه نو دا دم دی دم د تخیمه دا به تاسو ام ابرمو امرا فانا مبرمون ځان سره ولیکئ. ام ابرمو امرا فانا مبرمون. یاد لري شوه ام ابرمو امرا فانا مبرمون. دا به داسې کار وکړي اووه ځله به ووایې چوف پکې به بیا به اووه ځله ووایې چوف پکې بیا به اووه ځله ووایې چوف پکې. خبرې ولې کوې ای جبلي اووه ځله به ووایې چوف پکې بیا مې څه ووایې بیا به اووه ځله ووایې چوف پکې بیا اووه ځله ووایې چوف پکې یو ځل به پکې درود شریف وایې هر ټایم چې پکې وایې خو یو ځل پکې په دې لومبو وو کې یا په دویمو وو کې یا په درېواړو کې ورسره ووایه درود شریف یو ځل ووایه او په آخري ځل به پې نری لاړې توکې دا لاړې به پې توکې. یاد لري شوه بس چاته خو پکې څه وهم پاتې نه دی. اووه ځله به ووایې چوپ پکې بیا اووه ځله چوپ پکې بیا اووه ځله چوپ پکې یو ځل پکې درود شریف ووایه یار یو ځل چې وي او آخر ځل کې به پې نری لاړې اخر چوپ کې به پکې لاړې توکې. دا ستا دم شو. اوس به دا دم پخول غواړي دا به کار نه کوي هله به کار کوي چې دا پوخ شي. پوخوالی څه دی د جمعې په شپه به 1500 کرته درود شریف وایه څو ځله 1500 کرته به د جمعې په شپه د آیت نه درود شریف به وایه چې درود شریف هم د 1500 کرته ووایې په دې نیت چې را دم مې پوخ شي نو بس دا ستا دم کار شروع وکړي. او چې چاته دې وښوده اجازه لکه اوس تاسو ته ما وښوله که نه اوس زما له اجازه کمزورې شوه زه به اوس د جمعې په شپه بیا 1500 کرته وایم. دې کې دا مسله ده چې چاته وښې نو بیا چې ښودونکي به څه کوي دی به 1500 کرته بیا درود شریف وایي. ښه نو چې برس نوې پیدا شي که نه نوې لکه لومبې ښکاره شي او 3 ځله دې دم که 3 ورځې 3 وخته 3 ورځې وی خو 3 وخته په یو ورځ کې په 3 وخته دمولی شي بلکل به ختمې. او چې زوړ برسي د زمانونو وخت بالي هغه بیا وخلي په هغې به لږ زیات دمې. او یا داسې وکړه ښځو له دم نه کې هسې نه چې ښځې ته وایي چې دې خوا چې د هغې چې ته په صدیانو باندې داغ یې مخکې ده غم جوړ نه کې هغې کې به دا چل کې صبر قسم درته خورم دا ما ترمذي مخې ته پرته ده دا خبره خطرناکه ده ځکه زمونږ یو مولوي صاحب په تورنګزو کې مولانا فضل قادر صاحب اوس وفات دی هغه د اختر په ورځ د جمعې د اختر په تقریر کې دا خبره کړې وه. ښه څه کې کړې وه د اختر په تسبیح یې راوویستې فضل قادر مولوي تسبیح یې راوویستې د اختر په ورځ او یو زیارت دی چې هلته ښځې ځي او وی زه تللی وم په خپله تماشې له نو وی منجور تسبیح راوویستې تسبیح او ښځې ورته صد یې ښکاره کړه او ده ته وله تسبیح تاولې او چوپ پې پې کوه. په خدای یقین وکړه ما ته اورېدلي او سپین ږیری عالم وی دا ما مخکې منجور تسبیح راوویستې او ښځې ورته صد یې ښکاره کړه او تاولې ته چوپ پې کوه. او والله بالله تالله د یو حافظ عالم نه مې اورېدلی چا نه حافظ هم اوس هم شته حافظ هم دی عالم هم دی او ما پنځ صادق هم دی. هغه حکایت کو د خپلې بیبي نه او بیبي یې د بلې ښځې نه حکایت کو بیبي یې د بلې ښځې نه او هغه ښځه ورته وایي یو پیر صاحب هم دی او یوازې پیر صاحب نه دی یو غټ شیخ الحدیث هم دی نوم د تناله څوک بیا پېژني څوک نه تاسو بیا کیدي شو هم نه پېژنئ څوک وپېژنئ وی هغه ښځه ورته وایي د دې حافظ صاحب ښځې ته چې زه دې خطا کېږم چې ځان یادو که بله ښځه یادوله وی بیعت یې ورسره کو نو چې بیعت یې ورسره کو نو دې پیر صاحب والا په سینه د پاسه لاس کېښود دلته بین الثدیین یې والا څه وکړله لاس کېښود نو وی ته اوس ته زما مریده شوې زه مړه
ایمان تیرول ډېر ګران کار دی په خدای قسم مې راته وخوړه چې ما ته چا حکایت کو عالم هم دی حافظ هم دی او چې هغه د ښځې نه حکایت کې ښځې مدرس سره په مدرسة البنات کې او هغه ښځې دا وی چې ما ته بلې ښځې ځان یادو یا بل څوک یادول خو ما دغه صاحب سره بیعت کو نو یې په سینې راته لاس کېښود اوس څه کوې ورسره غټ ملا دی غټ پیر دی او غټ شیخ هم دی شیخ الحدیث دا کار خلک کوي دا ګناه ده عایشه بیبي فرمایي وی ما مست یده ید امرأة قط زه په خپله د دنیا ښځې منکره راځي دا بیانونه اوري که نه څوک د مسلو تپوس ته راشي او څوک راشي وظیفه راکه او څوک راشي ما دم کا بلکل نه ملاوي راچې دم د ښځو مینه دمونه اچوم نه ښځو سره ملاوي داسې بعضې بوډیګانې مسلې وي زنانۍ او مسلو تپوس کوي شرط دا دی د کوټه کې به ناست دی او ښه مضبوط په پرده کې به او زمونږ د وړو مور به ترې تپوس وکړي د مسلې ما ته به وایي زه به هغې ته وایم ما به هغې ته وایي بس دا شته یا بعضې زنانه راشي او هغې ښه پرده کې وي نو زه بار ودروم دروازه کې پولیس والا ورته ګوري هغې په مخ کې تخلیم نه کوم مسلې تپوس وکړي د طلاق وغیره زه ترې مخ بل طرف ته کم او جواب ورکم بیا ځي قال مونږ پیران صاحبان لیدلی دي حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه زمونږ بابا حاجي پیر صاحب د پیر سباق چې ته ښځو سره خو مونږ نه دي چې ښځو سره هغه خو به انګیندم د خپلو لیورونو نه سترونه کړي دي پرهیز ښه شی دی ښه پرهیز ښه شی دی پرهیز زبردست دی دا ذهن کې واچوئ مونږ خو محدثین هم الحمدلله لیدلی دي او مونږ خو نیکان صاحبان پیران هم لیدلی دي چې هغې به څونه پردې به کولې زمونږ په کور کې زما خویندو به خپلو ماماګانو نه هم ستر کو ستر به یې داسې نه کو چې ماماګان به راغلې سلام به واچو پټې به شولې شرمېدې به قسم په خدای زما خویندو زما نیکه سره د مور پلار هغه سره هم صرف سلام کلام کړی دی پټېدې به دی او نیکه دې ستاسو موږ شرمېږو